بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. قدرمندو بحث روانو د قربانۍ حوالی سره د قربانۍ متفرقه مسائل مونږ ذکر کړل او صفاتی ان شاء الله وقتا فوقتا به دا مونږ تاسو سره شریکو. نو نن هم په دې درس کې مونږ تاسو سره یو مسله شریکول غواړو چې هغه د تقسیم د قربانۍ د غوښې ده. چې قرباني کله وشي څاروی ذبح کړلی شي نو د هغې تقسیم چې کومه غوښه د هغې تقسیم چې کومه طریقه ده د شریعت او د حدیث په رڼا کې. نو قدرمندو مسلمانانو ورونو کله هم چې تاسو قرباني وکړئ نو ستاسو دا قرباني چې دی کم از کم 7 حصې خو به یو غوی کې وي. نو هر یو سړی چې دی خپله حصه والي چې کله هر چا خپله حصه واغسته هغې نه بعد هر یو سړی د خپل حصه ادي هغې کې دی بیا دننه 3 نورې حصې جوړې کړي. دا به وتلي مستحب عمل دا دی چې دا به په وزن سره وبتلي نو 3 حصې غوښه به چې دی جدا کړي. بیا په هغې کې چې دی یو د ځان لپاره یو حصه، بل له غریبانو لپاره، بل چې کوم رشته داران یې د هغوی لپاره هغه چې دی تقسیم. نو دا هغه طریقه ده چې عام طور باندې زموږ مسلمانان هم کوي، خو بعضې ملګري په دې کې ډېر هم داسې دي چې هغوی داسې نه کوي. مستحب عمل دا دی چې تقسیم وشي غریبانانو باندې، خوا کې چې کم ګاونډیان دي اول حق د دیو دی، بیا هغې نه بعد نور چې څونه غریبانان یې هغوی باندې تقسیم کړي. همدغه شان رشته داران او ځان لپاره هم یو حصه پرې غوستل دا مستحب عمل دی.